او چې په قیامت د شفاعت میدان تزي حبیبا ما ببوزي حبیبا د ځان سره. خدا ملګری یو سوال لیکلی دی چې عدت مسله څنګه ده. عدت دوه قسمه، یو عدت دی چې خاوند ښځې له طلاق ورکړي، نو دی باندې دا به دونه وخت انتظار کوي چې 3 پیرې پکې ماهواري بیماري راشي، بیا به دا د خاوند د قید نه وځي، چا سره نکاح کوي کولی شي. دویم عدت دا دی چې د یوې ښځې خاوند مړ شي، نو چې مړ شي نو دا به 10 ورځې او 4 میاشتې انتظار کوي. په دې 10 ورځو 4 میاشتو کې به دا د کوره نه وځي، په دې خپل کور کې وي. البته که داسې عذر پیښ شو، خدای مکه دا داسې بیماره شوه چې بغیر د اسپتال نه او د ډاکټر د تلو نه نه کېده، نو بیا به دا کوشش کوي چې د ورځې ورځې به دغه انتظام کول غواړي چې د ورځې ورځې ډاکټر له لاړه شي او خپل زوی یا رور یا سخر داسې کس ورسره، نو هغه دا علاج به وکړي، دوایي به ولیکي مثال په طور، بیا به راځي کور به دوایي خوري او د دې کور نه به نه وځي. یا دا کور که وران شه بیا خیر دی. په دې کور کې ورسره داسې خلک و چې هغه د دې سره نکاح کېدله، بیا به هم دا په دې کور کې عدت نه تېروي. لکه دا ملګري لیکلي داسې کسان د ماما زوی پردی سړی دی، ماما زوی سره نکاح کېږي د یو زنانه که نه کېږي؟ کېږي ورسره که نه. د ترور د زوی سره نکاح کېږي که نه کېږي؟ دا به ورسره په دې کور کې نه اوسېږي. او دا بل شی دی سانډو، دا نوم یې د سړیتوب نه دی. په خبره باندې پوه شوې؟ او خلک دې ته قریبي رشته ده، پردی سړی دی، بلکل پردی سړی دی. دی اوس په انتظار دی چې کله به دا عدت تېرېږي. بړې ورته خیالي هلکه د خدای بنده لږ صبر وکړه. نو د خاوند د طرف نه چې کوم یو سړی رشته دار دی هغې ته هم ویلی کېږي. خیال کراله پښتو کې ورته مونږ لیور هم وایو. څه ورته وایو؟ لیور دا پردی سړی دی، د ښځې د خاوند رور دی، د ښځې خو څه نه دی که نه، د ښځې د خاوند رور دی. حدیث کې راغلي الحم الموت، دا دونه خطرناک دی چې د مرګ نم زیات دی. نو که خاوند ورسره خاوند یې مړ دی او لیور ورسره په کور کې اوسېږي، نه او دا به ورسره نه سانډو ورسره اوسېږي. نو سانډو خو د سراډو څه شی نه دی. سانډو لکه تاسو یو ډیرانګل دی یو خانګل دی او هغه دواړو چې کومه دی نو د بشکې ترور بچي کړي دي، لوڼې کړي دي، دا دوانه سانډوان دي. څه تعلق دی؟ هېڅ نه تعلق یې نشته. که تعلق دی خو د ده د ښځې او د هغه د ښځې تعلق دی چې خویندې دي. تاسو خیال ته راځي؟ نو سانډو پکې هم نه دی حساب او لیور هم پکې نه دی حساب. دلته یو کس ما ته راغی، ډیلې راته وکړه ډېره سخت، وایي چې دغه دی دا زما ورندار ده، زه چې کور ته راشم قلارې ما سره لاس نه میلاوي. نو مې خدای دې میرات که ښه کوي که نه. هغو چې کومه دی ایله د شریعت باندې عمل کوي. ته څه ته د هغې څه اسم نه، ته پردی سړی، ته که خپلې خو د هغې د خاوند رور یې، نو د هغې خو څه نه یې که نه. مې په ایماني ووایه که دا رور دې سبا له مړ شو، زه یې دله نه مړ کوم، خو هسې مثال درته وایم، دا رور دې سبا له مړ شو، نو تاسو څه وایې پښتان؟ دا زمونږ ښځه ده، دا به بل څوک نه کوي. حالانکې هغه ازاده ښځه ده، هغه ستا ښځه ده نه. نو مې اول ورته چې کوم دی نو تا برید تاو کړي چې یاره دا به زه کومه. نو چې دا ستا خپله وی نو څنګه دې کوله؟ خپله دې ته وایي لکه خور، خپله دې ته وایي لکه مور، خیال کراله خپله دې ته وایي لکه نیا چې نکاح ورسره کېږي. نو په پښتو کې ورته موږ خپل وایو، دا خپل نه دي. په خبره باندې ذوي الارحام ویل. بهرحال دا کسان دا ته پرده او دا به ته پرده کوي، بلکل ملاویږي به ورسره نه. او که داسې وکړو دا
هم مجرمه ده او دغه سړي مجرمان دي، دا د ماما زوی او د کاکا زوی او د ترور زوی او سانډو او مانډو او دا ټول چې کوم دی دا چې کوم دی پکې مجرمان او ګناهګار دي او هغه دا هم مجرم او ګناهګار ده نه به کوي داسې ښه. دا ملګري تپوس کړی چې د سهار جمع ولاړئ خلاصه دا ده چې دا سړی به سنت کوي که نه به کوي. دا یاد وساته چې د سهار جمع ولاړئ دا کوټه دی نه دې که جمع ولاړه ده په دې کوټه کې بالکل به سنت نه کوي، دې کوټه کې دننه سنت نه کېږي. البته که دا ورونه بندو نو بار ودرېږه او په داسې انداز باندې سنت وکړه چې ته کم از کم اخیری قاعده خو لاندې کړي، چې یو رکعت لاندې نه کړي، چې کم از کم اخیری قاعده لاندې کړي. یا داسې جماعت دی چې هغې کې دوه چته دي، لکه مثال په طور زموږ دا جماعت والا لاندې چت کې جمع ولاړه ته رالې او دس دې وکړو پوهېږي چې دا خو له اول رکعت کې او زه پکې دوه رکعته سنت کولی شم، به دلته ودرېږه باره که بار ودرېږي او که دننه ودرېږي ځکه جمع لاندې ولاړه ده نو دوه رکعته سنت وکړه. ها که داسې صورت جوړ شو چې دلته جمع ولاړ ده نو به دلته به سنت نه کوي، په دې ځای کې به سنت نه کوي، په دې یوه کوټه کې دننه دې کې به چې کوم دی سنت نه کوي. بعضې جوماتونو کې یو انتظام دی، یو طرف ته برانډه وي، لکه اوس دلته هم زمونږ برانډه ده خو دا خو د اودسونو ځای دی که نه. بعضې جوماتونو کې یو طرف ته برانډه زیاتي جوړه کړي، دا پخوانو جوماتونو کې به دا وه او دا ښه وه. دا د دې مقصد دپاره وه چې یاره کوم کسان وروستو راشي نو چې هغوی چې کومه دی دغلته کې سنتو کې بیا به جمع کې شامل شي. داسې حالات زمونږ په جوماتونو کې نشته، لہذا یا به دوه چته او یا به چې کومه دی دی په وخت باندې راځي، بلکې بهتره دی چې سنت سړی کور وکړي. نو چې کور دې وکړه به سره ټولې قصونه به خلاص شي. ښه رفع یدین وی په دې مانځه کې لاسونه پورته کولو ته زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې نشته. دا امام شافعي رحمه الله او امام احمد ابن حنبل په مذهب کې شته چې هغوی د هر الله اکبر سره لاسونه پورته کوي. لکه یو خو د نیت تړلو لاسونه پورته کول دي، نو دا خو په ټولو مذهبونو کې لازم دي، کوي به الله اکبر ویل فرض دي. او د هغې نه علاوه چې کله سړی رکوع ته ځي نو د امام صاحب په نسبت باندې لاسونه پورته کول نشته. امام شافعي او امام احمد ابن حنبل وی الله اکبر سره به لاسونه پورته کوي، بیا چې دویم رکعت ته راپاسېدې بیا به لاسونه چې کوم دی نو پورته کوي. دې ته رفع یدین وي. رفع اوچتوالي ته ویلی کېږي، اوچتولو ته، او یدین لاسونو ته ویلی کېږي. دا زموږ په مذهب کې نشته او دا اختلاف په فرضیت کې نه دی، په واجبوالي کې نه دی، په سنت مؤکدوالي کې نه دی، بلکې دا لاسونه اوچتول بهتر دا ده چې امام صاحب وایي مې کوئ. د مانځه بنا په سکون با څومره ساکنې او دا نور مذهبونو والا وایي چې یاره نبي علیه السلام کړي. موږ وایو نبي علیه الصلاة والسلام باقاعده کړي په اوایلو د اسلام کې، خو وروستو چې کوم دی نو د دې نه منع بیا راغلې ده. احادیث دوه قسمه دي، یو ته ناسخ وایي، یو ته منسوخ وایي. منسوخ هغه چې مخکې یو حکم و بیا هغه چې کوم دی دغه شوی دی خیال کراله هغه حکم ختم شوی دی، هغې ته چې کوم دی ناسخ ویلی کېږي، هغه وروستني ته. او دا بار بار موږ ویلي اسلام ټول احکام دا په تدریج باندې راغلي. مانځه کې به خلکو خبرې وکولې، مانځه کې به لاړ هلته کړکۍ بیا کولاو که لاړې بیا توکړې بیا به راغې وبدرېد. تاسو خیال ته راله دا بلا خبرې. مانځه کې به سړی راغی السلام علیکم، تا به ورته وعلیکم سلام په خیر علي. په خیر علي خو په پښتو عربۍ کې نشته، خو مثال پته ورکه نه، دا پکې جایز و. اوس ته چا ته باندې سلام واچوي ته ورته وعلیکم سلام نه وایي چې
ماما لږ کښېنه زمونځ کوم نو بس بیا به ګپ لګو ځکه زمونږ ګپ خو جومات ته راشي که نه تماکو څونه پیسې وکړئ هلکه هغه دوکانداري دې څنګه شو چلېږي که نه چلېږي جومات ته چې را ټولې خبرې مونږ ته یادې شي نو دا یاد وساته چې دا تدریج سره دا احکام راغلي دي ښه نبي علیه السلام ابتدا کې کړي بیا وروستو نه دي کړي نو نه دي کول پکار ښه زمونږ په مسلک کې دا مرګره زنانه ده هغه د ترکو نه د یو ملګري په واسطه باندې سلام را لېږلی دی وعلیک وعلیه السلام وعلیکم وعلیه السلام الله پاک دې د دې سلام هغه پوره اجر او ثواب هغوی ته ورسوي زه ترکي کې اوسېږم زما زامن دي اسد احمد مشال دا خپلو دعاګانو کې یاد ساتي الله پاک دې دغه بچي ورته نیکعمله صالحان لوی کي الله دې د هر قسم مصائب او تکالیفونه په امان کې وساتي دینی تربیت دې الله پاک د غیبونه وکي او د مشکلاتو د حل دپاره وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله دا مجربه وظیفه ده چې دا 1500 پیرې سړی وایي مخکې وروستو د سلسل پیرې درود شریف وایي نو د هر قسم مشکلات چې وي خدای به حل کوي کم از کم څلوېښت ورځې جاري ساتل پکار دي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 500 پیرې دې نه مخکې سل پیرې درود دې نه وروستو سل پیرې درود شریف دا ووایي او بیا الله پاک ته لاس پورته کي دعا ته غواړي هر قسم جایز دعا کله که نه قبلیږي نو د الله څه حکمت یې پکې په هغې مه خفه کېږئ خو الله یې قبلوي انشاءالله دا مرګري ډېر ښه سوال لیکلی دی او دا چې کومه دی نو د کتاب کې لږ غوندې په بای ځای کې وضاحت زموږ نه پاتې شوی دا مصافحه کول چې کوم دي که نه د مانځه نه پس دا بدعت دی دا هغه صورت دی که نه چې دا روافظ د دې شیعګانو یو ډله ده نو هغې دا د هغوی طریقه ده هغه داسې ده چې په دې صفونو کې خلک ناست دي صفونو کې ناست دي او د یو بل سره لاس میلاوي دغې ته مصافحه بعد الصلاة وي هغه مصافحه چې د مانځه نه بعد ده خیال کې مراله یو دا داسې چې یو سړی راشي او ته ورسره په خیرالي کې دا خیر دی لکه دا موږ چې کوم مصافحه کوو که دا موږ په خیرالو دپاره کوو چې تاسو مېلمانه راغلي یئ یاره پتلو کې به یاره مخکې رستو کېږي نو یو ځل کم از کم د یو مېلمه سره لاس میلاول دا خیر دی او دغه خبره چې مصافحه بعد الصلاة ته یا مصافحه بعد العیدین ده یعنی د مانځه نه وروستو یا د اختر د مانځه نه وروستو لاس میلاول دا چې کومه دی جرم دی دا بدعت دی په دغه طریقې باندې کومه چې په دې صفونو کې باقاعده کسان ناست دي دا د امام شافعي صاحب په مذهب کې مشته خو هغه داسې نه دي هغه ټولو سره لاس نه میلاوي هغه داسې کوي دې ځای کې ته ناست یې دې خوا بل ملګری دې خوا بل دې خوا بل نو دا دې ځای کې ملګری چې ناست دی دې چې کله سلام وګرځي سلام خو ټول وګرځي که نه د جامې نو چې جامې سلام وګرځي نو بیا به تا سره هم لاس میلاو کړي بیا به ستا نه خوا بل ملګري سره هم لاس میلاو کړي بیا به دې بل طرف ته راتاو شي ده سره به هم لاس میلاو کړي هغه سره به هم لاس میلاو کړي دا مصافحه بعد الصلاة ته چې ته د التحیاتو په شکل ناست دی دې ته هیئت د مانځه ویلی کېږي چې د مانځه په هیئت او د مانځه په شکل باندې ناست دی او ته مصافحه کې نو دا د په خیرالي مصافحه نه دا د ستړي مشي مصافحه نه ده دا د څه شي ده دا بعد الصلاة مصافحه ده لہذا دا بدعت دی او نور د مېلمانه جومات ته راځي او سړی ورسره په خیرالي کوي دا خو ډېره ښه خبره ده مېلمه سره په خیرالي دې ونه کړه مړه ده شو د بړبوک دی ما سره په خیرالي ونه کړه ابه کوي ورسره سړی ښه دا مرګره وایي چې د مدرسې په تعمیر کې څه مشکلات دي دعا وکړي الله پاک دې دغه مشکلات ختم کړي او د مدرسې د تعمیر دپاره دی الله پاک ټول وسایل مهیا کړي
او وظیفه دغه لا حول ولا قوه ختم کوي ان شاء الله خدای پاک س اسباب ورلا برابر کی الله ته متوجه شي هر سکی الله نه غواړي بس پښمنی ورته پاسا یو 2 رکعات منځ ورته کوا او بیا سجده وکاو په سجده کې ته سوالونه کوا نو قبلې بيدله منګه خود سي په تلی کې زرغونو خو قسم دې چې الله دې تلی د زرغونې نه مخکې کوي خو افسوس دا دی چې زمونږه کله یقین راغی کنه یقین نو بیا کیږي او بشي ان شاء الله خدای و مدرسه آباد کی ظاهری تعمیر به مو کی روحانی تعمیر به الله کی رکاوټونه مشکلات به الله ختم کی والله دې ختم کی خدا مرګري ویلي دي چې مفتی گوهر علی شاه صاحب تاسو ته سلام ویلې الله دې خوشاله کی وعلیکم وعلیهم السلام باغویدم سلام وی او پتا سو ټول دې سلام وی الله دې خوشاله کی دا غي علم او عمر کې دې الله برکت نازل کی جادو پرور جادو پدې رور کیږي که څه خبره لیکلي ها دې دور کې ښه دې دور کې کیږي کچري کیږي او بیمانه خلک ډېر شی دی جادو کوي بل د جادو قسمونه دي یو قسم خالص کفر دی خبر باندې پوه شوې او نور قسمونه داسې شته دی چې کفر نه دی خو ګناه کبیره ده ډېر عظیم الشان جرم دی بیمانه خلک دی خلک د پیسو دپاره د حرام او د حلالو او د مسلمان د حق او د عزت او د آبرو خیال نه ساتي بالکل چې کوم دی نو هغه جادو کیږي او حل یې دا دی چې هر ماسخوتن وده کېږئ نو یویش پیرې بسم الله الرحمن الرحیم یوه پیره سورة فاتحه یعنی الحمد ورضوالین پوری او شپږ پیری آیت الکرسی شپږ پیری آیت الکرسی او دا اخیری 3 سورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا 3 پیری وایا اولی قبلی طرف ته شوف کا بیا د نورو طرفونو ته بیا اسمان او زمکه ته بیا په دې لاسو شوف کا او په دې سر نواله خپو پوری په ځان راکاګه ان شاء الله دا عمر بر کچرته سحر د باندې چا کړي هغه به الله ختم کی او دا غي سره سره به آینده در باندې سحر او جادو نه چلیږي په خبره پوه شوې ما ته یو سړی وی زه به در باندې جادو وکړم مې ستا پلار هم زه په ما جادو نشي کولی په ما ستا جادو نه چلیږي زه لا دونه وړوکی ومه چې په څه پوهېدمه هم نه خیال کې راله پلار به وختي مانځه پاسه ولمه سهار وختي نو مونځ اودس راته ولاړ د اودس وکړه اودس به مې وکړ نو بیا به یې کېنولم په جومات کې وی چې وایه لا اله الا الله لا نو ما به پلار ته کنځل کول خیرې به مې د خدای دې مړ کړي دا سهار وختي ماره لکه دومره نه پوهېدمه دا خبره ما زما پوه شوئ یعنی دومره ماشوم وم چې په دې نه پوهېدم دا پلار ما سره ښه کوي که بد کوي ما خو بد را سره کوي که نه د ګرمې بسترې نه راپاڅولم نو د هغه وخت نه پلار ما ته دا وظیفه ښودلې ده او زما نظر دا دی که چېرته بېهوشه ومه چې موقع راغلي چې ما نه به قضا شوي ما نه ده قضا شوي د چا سحر جادو را باندې اوسه پورې الحمدلله نه دی چلېدلی خبره باندې پوه شوې زه بیمار وم دغه مخکې موده کې تاسو ته پته ده دا ښځې زنانه خو ډېرې شکیانې پوه شو څوک زنانه راغلې وې تپوس له کور کې وړو ته وي دا پې چا څه کړي دي ما د چا پلار هم په ما څه نشي کولی هېڅ هم نشته دی خیر دی په خبره پوه او ما چا څه کړي به زه به قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ویم ځان به پیدا کړم بس چې چا څه کړي ختم به شي هغه د هغه کړي به اثر کوي او د خدای وینا به اثر نه کوي یاره لږ یقین غواړي ښه نو که جادو شته شک پکې نشته چلیږي هم اثرات هم په خلکو ښکاره کېږي خو دغه علاج دی دغه علاج یې کوئ انشاءالله خدای پاک به د هغې نه کور کې هر فرد ته وایي نارینه او زنانه ته ماشومانو لویو ته دا ترتیب وښایه چې کوي ښه
دا ملګری دغه فیسبوک کې دا دعا ده په جیب کې پیسې کېده او بیا دا دعا بسم الله فی کنز الله ها چې دا وې نو دا به من کنز الله دا دعا شي صحیح ده کنه نو دا دعا خو ماته نه معلومه د یو کتاب نشه تراته معلومه نه ده خبره پوه شوې او ممکن ده که څه د مجرباتو نه وي د اولیاو د مجریات ساتئ تاسو که په فیسبوک ګورئ نو خپل معلوم علماو خبرې ګورئ داسې علما چې هغه زمونږ د علمای دیوبند علمای هغه که اردو وي او که پښتو وي خو ښه دا ده چې تاسو د خپلو علماو نه تپوس کوئ نو د هغې دپاره ښه دا ده چې پیسې په جیب کې ږدې نو مخکې ته لږه صدقه وکړه دې کې به خود برکت راځي بسم الله فی کنز الله ته ضرورت نشته دی خبر یی با کېدای شي رب ځکه نه کوم چې ماته نه ده معلومه چې ماته معلومه وی نو بیا به مې د هغې تایید کول یا به مې رد کول الفاظ څه خطا نه دي الفاظ ټیک دي خو دونه ده چې دا هم ضروري خبره چې چاته یو مسله نه معلومه ښکاره به وي چې ماته نه ده معلومه دې کې ګناه نشته په دې سړی بد نه ښکاري په دې چې کوم دی نو سړی بې علمه نه ښکاره کېږي کلي علم صرف د الله تعالی سره دی او دا دعاګانې د ملګري لیکلي دي دا شته دی دا صورت اخلاص 200 پیرې دا د دې ډېرې زیاتې فایدې دي رزق کې فراخي په الله راوړي استقامت په دین الله نصیب کوي د الله په وحدانیت او توحید باندې د سړي کلکه عقیده نورم مضبوطیږي زموږ عقیده ده چې الله یو دی د دې سره نورم مضبوطیږي او دارنګې د دې په برکت باندې الله پاک علم هم سړي ته شکم دی نور کوي علم کې اضافه راوړي او درود شریف د دې بشمار فائدې دي دا یو درود شریف لیکلی دی کلما ذکر الذاکرون وعلى آل محمد دا ټیک دی دا درود شریف صحیح دی بالکل ویلی شي او دا د درود شریف هم ډېرې فائدې دي یو د ټولو نه یو فایده دا ده چې د سړي باندې سړی ذهن کمزورې غصه وله ورځي نو چې درود شریف ډېر وایي دله به غصه نه ورځي دقه رنګې د ده په ژبه کې الله اثر پیدا کوي معمولي غوندې دغه دم چاله وکړي چې درود شریف بیا ډېر وایي د هغې په برکت به خدای پاک د هغه تکلیف دا ختموي او دا بل ذهن دپاره یا علي معلمني معلم دا ټیک د دا دعا هم چې کوم دی نو شته دی او ویلی شي یا قویو هم ویلی شي هر مانځه نه پس سر په لاس باندې چې کوم دی نو دا دغه کېدې لاس په سر باندې او هغه وی نو دا دعاګانې شته دی ښه دا جایز دي ناجایز نه دي ملګري د رشتې دپاره دعا الله پاک دې د رشته ډېره زر تر زره وکړي او وظیفه چې کوم دی نو هغه لا حول ولا قوة ختم کوئ که دغه لږ مشکلي نو دا سوره مائده کی 54 نمبر آیت تے یحبهم ذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین سار ما خام سلسل پیری انشاءاللہ خدای پاک در رشتے پر لار کے جسے مشکلاتی خدای بے ختمی کاروبار دا پارا فراغ که کاروبار روان کاروبار وی خو کمزور شوی نو هر مانزه پسی و پیری سوره فاتحه وای الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین پوری هر ځل سره بسم الله وی اول ځل به اعوذ بالله بسم الله دواړه وی او وروستو چې کوم دی اعوذ بالله به نه وی صرف بسم الله به وی و پیرې انشاءالله د دې سره به کاروبار کې الله خیر او برکت نازل کړي د روزۍ د فراخۍ دپاره دې کې دا قل هو الله احد صورت چې کوم دی دا 200 پیرې وایي د ورځې په هر ټایم کې سار ماښامې ویلی شي سلسل پیرې او که هر مانځه پسې 40 پیرې وی خدای پاک په کاروبار کې خیر برکت نازل کړي او بیا وروستو د دې کاروبار دپاره دوی نه چې بیا تعویض هم واخلئ ښه
دا ملګري ویلي دي چې قرآن مجید تلاوت کومه او په میاشت کې 2 ختمه کوم الحمدلله خدای دې قبول کړي. ډېره ښه خبره ده 15 ورځو کې یو ختم پوره کومه او بیا آخر کې د قرآن مجید په آخر کې کومه دعا لیکلې د عربۍ کې او یم بالکل وایا او نور دعاګانې مو واړه. قرآن مجید بند کا تلاوت دې بس کو. خدا یاد ساته چې څنګه قرآن مجید ختم کی آخري صورت اوه نو بیا فورا شروع په قصات باندې وکا. اول سره راواړه سورة فاتحه وایا او ورسره چې کومه ده الف لام میم ذالک الکتاب د رکوع وایا. دیتا حال د مرتحل وی په عربی کې حال د مرتحل دا مې قرآن ختم کړ بیا شروع نو د دې دا الله ته ډېر محبوب دی او دعاګانې چې څومره جایز دعاګانې غوښتې شي هغه ټولو کوا غواړه د الله نه او د دې ثواب بخل بالکل چې چاته بخې ټولو ته برسي. پورا امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بخا خصوصیت سره خپل مور پلار یادوا خپل اساتذه یادوا خبره باندې پوښوي ثواب به الله هغوی ته رسوي او الله دې تعالی مزید تلاوت توفیق نصیب کړي. نو دا اینه دا سوالونه جوابونه هم یو اهم خبره ده نو په دې باندې ډېرو ملګرو ته فایده رسیږي د لرو ملکونو نه څوک واتساپ باندې څه کوي او څوک داسې میسیجونه کوي او څوک ټلیفون کوي. الحمدلله دا په دې باندې ډېر خلک خوشحاله دي ډېر ملګري پې خوشحاله دي. دا دعا کوو چې الله پاک دا سلسله جاری ساری وساتي او د مدرسې دپاره خصوصا دعاګانې کوئ چې هغې دپاره الله پاک اسباب زر مهیا کړي چې دا مدرسې تعمیر هم وشي کېږي به که خیري. دا نه زما په وس کې ده او نه ستا په وس کې ده دا به الله کوي خو موږ به د خپل طاقت مناسبه منډه کوو کوشش به کوو او د الله نه به غواړو. درود شریف ووایه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي په هر قدم یې ګناه معاف کړي درجات عالیه نصیب کړي. الله دې نیت باندې راغلي خدای د هغه نیک نیت مطابق دوی ته اجرونه او بدلې ورکړي. د هر قسم مصایب او تکالیفو د دې نه په امان کې وساتي کورونو کې خیر برکت نازل کړي. الله که د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي. الله د چا کورونه آبادي بچی نه خدای نیکان نارینه اولاد نصیب کړي. الله د چا بچی وي نیکان صالحان ورته لوی کړي. کاروبارونو کې خیر برکت نازل کړي. د حلال شته ټولو ته نصیب کړي. الہ العالمین دا مدرسه دا خانقاه دا جماعت الہ العالمین دا په اعمالو باندې او ظاهري طور باندې آباد کړي. الہ العالمین د دې چې کوم وسایل دې دپاره ضروري دي خدای هغه وسایل مونږ ته مهیا کړي. الله مونږ عاجز یو مونږ کمزور یو دې کې زمونږ سره بار ملګرو ډېر لوی تعاونونه کړي دي. څومره بار ملکونو کې چې مسافر ملګري دي رونه دي الله پاک د هغوی د دنیا آخر خیر نصیب کړي او الله جل شانه دي هغوی له د حلالو مزید زیات مال ورکړي. الله پاک دې په دې خپل وطن کې د حلال مال د ګټلو انتظام وکړي او د دغې مسافرۍ د تکالیفونه د دغې مسافرۍ د مشقتونه دي الله پاک هغې محفوظ کړي. ځکه د سفر زندگی دا ډېره زیاته ګرانه ده که په سفر کې ډېرې پیسې ملاویږي یقینا چې ملاویږي خو دونه تکلیف او دونه مشقت او دونه ګرانوالی پکې دی. یقین وساتئ ما چې کوم وطن کې کتلی دي او کوم خلک مې لیدلی دی نو زه وایم چې دوی دې په خپل وطن کې یو سوکړک یو ککوړی ګټي دا ښه دي خو چې هلته 10,000 روپۍ نه ګټي. داس انتهایي د سختۍ او موږ خو وایو چې ګینې بس هلته ونې دي او دې ته پاڼې راشو کوي هغه لوټونه دي نه ډېر په سختۍ او ډېر په تکلیف باندې باوجود د هغوی د دغې دونه سختو دونه تکالیفونه هغوی زموږ سره عظیم تعاون په دې خانقاه کې په دې جومات کې او انشاءالله په دې مدرسه کې مې ابتدا کې بعضې ملګرو کړي او انشاءالله کوي به هم. بل ورځ مې یو ملګري ټلیفون کړی وی دعا راته کوئ او پروجیکټ مې اخیستی دی چې هغې کې کامیابي نصیب شي نو ما ته یې وی چې اولنۍ شروع به زه په مدرسه باندې کوم انشاءالله. نو دا منګه د هغې نه غوښتې نه دي بس د الله نه مو غوښتي دي او الله د هغوی زړه کې اچولي دي. نو تاسو هم الله نه غواړئ انشاءالله د زړونو کې به الله پاک انقلاب راولي او د دغې اجتماع کومه سالانه اجتماع چې د هغې دپاره هر ملګری فکرمند شي
او دا به نه وایه چې ګنې زه 10 روپۍ چنده ورکوم زما په دې 10 بسو نه 10 نه چې 15 روپۍ نه چې 1 روپۍ هغه سیکه چې ته میلاویږي او هغه چنده ورکولی شي هم چې کوم دی د خپل طاقت مناسب د هغې وجه دا ده چې بهی دا یوازې زما کار نه دی چې دا کارونه به زه سرته ورسوم زه څه یم زما څه حیثیت دی نه مې علمي حیثیت او نه مې دینداري او تقوا شته دی او نه چې کوم دی مالي حیثیت هېڅ هم نشته خو یو ګاډی دی روان کړی مو دی نو بس سټیلې را سره تاسو وهئ او سټیلې چې کوم دی پکې موږ وو نو انشاءالله دا اجتماع دپاره خصوصي الله ته متوجه شي چې الله یې کامیابه کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم